نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عام صحابه ځان ته جمع کړل د رمضان د میاشتې مخکې اوږد تقریر ورته کړی دی او د هغې خلاصه دا ده چې بندګانو په تاسو د الله د طرف نه یو لویه میاشت راله لویوالی په اعتبار د رحمتونو دی په اعتبار د نیکو دی په اعتبار د برکتونو دی او فرمایي چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې یو شپه ده چې دا هغې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی هغې ته لیلة القدر وایي او حضور پاکو فرمایل چې په دې میاشت کې چا نفل عبادت وکړو هغه ولا الله په فرضو بدلی د نفل ثواب د فرضو برابر او چې چا پکې فرض عبادت وکړو هغه الله یو په اویا بدلی لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب به الله ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا د سار منځونه کړي د رمضان د یوې ورځې 5 منځونه ده وکړل دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا ورځې 5 منځونه کړي دا د الله فضل او کرم رونو د دې میاشتې دومره برکت دی چې څومره آسماني کتابونه دي ټول په دې میاشت کې نازل دي حتی قرآن شریف الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر ودا قرآن شریف ما په لیلة القدر د قدر په شپه کې نازل کړی دی او دغه د لیلة القدر دا په رمضان کې په دې اخیری 10 شپو کې یو شپه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان په دې میاشت کې چاله روزه ماته ورکو دا غروجی والا چې څومره ثواب کیږي داغه به نه کیږي خداغه برابر ثواب به دې انسان له الله ورکی چې چا چاله روزه ماته ورکو صحابه غریبانانو غربتو وی دا الله رسول چا سره خروج ماته نه چې بل له ورکی حضور پاکو فرمایل چې چا چاله یو ګوټ او باور کړ یو ګوټ دا ثواب به خدای غلم ورکی ما تعالی یو ګوټو بدر کړ او تا په غیرو جمع تکړه ستا چې څومره ثواب او شواب دې کمیږي نه دا غي برابر ثواب الله مالم راکي زمارونو د برکت میاشتا حضور پاک فرمای اول لس رحمتون دی اوله رحمتون و اوسطه مغفرتون د میانس لس دا الله د بخن دی و آخره عتق من النار او اخیری لس د جهنم د آزادی دیر وزیدی نو علماء لیکی مقصد ایسا شو وی دری قسم بندگان دی یو اغا دی چی اغا پورا نیکان دی و گناه نشتا دا واړه کئی دا واړه گناهونه خدای په دې نیکو ختمي غټ گناهونه نشتا یو هغه بندگان دي چې داغي ګنام شته او نیکه مشتا دریم قسم هغه مخلوق دي چې ګناه زیاته ده او نیکی کمه ده اوله رحمت چې کم انسان دا لومبي قسم دی چې نیک انسان دی گناهونه نشتا پده دا اول نه د خدای رحمتونه شروع شي ګناه شته نه چې ته ورجیږي رحمتونه په شروع شي د الله اوسطه مغفرتون دا دویمه ډله ده هغه انسان چې ګناونه کې دواړه شته که ګناه شته مقابله کې نیکی ده نیکی او ګناه تقریبا برابر دي نو په دوی په دې لومبو لسو کې د خدای رحمت نازل شي نو دا لس د میاس چې د الله عبادت کی نو خدای پاکي ګناه معاف کی وي بخي او اخره عتق من النار اخر لس د جهنم نه ازادي دل دی دا د هغه چا د پاره دي چې هغه ډیر ګناهګار دی نیکی ډیره کمه ده او ګناه ډیره زیاته ده دی چې دا اخیری لس شپې د الله عبادت وکي نو په آخره ورځ کې الله د غاړه د جهنم د اور نه آزاده کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی رب العالمین فرشتي راغونډي کی د فرشتونه الله تپوس کوي
چې یو مزدور مزدوریو کی نو مالک لسه پکار دی چې سوال ورکی وی الله دا پکار دی چې مزدوری پورا ورکی وی ښه گواهان شه تاسو زما دی بندگانو د رمضان په میاشت کې روزي ونیوي عبادت وکړه د مزدوری وکړه د دیاړي وکړه اوس دوی له دیاړي ورکوم مزدوری ورکوم تاسو گواهان شه چې دا ټول ما د جهنم د اور نه آزاد کړل د رمضان میاشت داسې اخوا د اخوانه ده دا د الله عظیم احسان دی او زمونږ د دواړو جهانو د مبارک سردار برکت دی ګورې دینه بل خوا به نه ځو د حضور پاک مبارک برکت دی او د الله عظیم احسان دی چې دا میاشت په مونږ الله راوستا نو دې کې به د الله عبادت کوو څنګه عبادت به کوو اوس غوږ ورته کښېږده حضور پاک فرمایي الصوم جنتون وی د رمضان میاشت ډال دی د روژه ډال دی ډال ډالونه به په عربو کې درې قسمه یو به د اوسپنې ډالو داسې د طبخي پشان د طبخي پشان غونډه اوسپنه ولکه زمونږ طبخي چې وي او په دې منځ کې به د لاس د نیولو ځای و نو به یې نیولی او د تورې او د غشي نه به یې په هغې د خپل مخ بچ کو دویم به د لرګي ډالو د غټ لرګي نه به یې جوړ کړی په هغې به یې د چوکې نه د لرګي نه ځان بچ کو د غشي نه به هم پې بچ کېدی شو دریم به د سرمنې نه چا ډال جوړ کړی د څاروي غټه سرمن وه ابه یې پرې کړې وه چې لا کړی به یې پکې اچولې وه لاس کې به یې نیولې وه نو غشي به تې داسې پال اسانه نه وته یا د لرګي د غوزار نه به یې پې ځان بچ کو نو حضور پاک څه فرمایي وی دا روژه ډال دی د ګناه نه د الله د غضب او د قهر نه دی بچ کوي خو تر څو چې ډال د نه اونشلېږي ګورې که ډال اوشلې د تاله فایده نه درکوي نو تر څو چې دا ډال ستا په لاس کې محفوظ وي نو تاله دفاع درکوي او که اوشلې ده دفاع نه درکوي شلېږي به پس په ګناه په دروغو په غیبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبة یفتران الصوم وی دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجه ختمی وی دا نوی مچ روجه دی اون شوا غاړه دی بند پاتې شوه نه روجه دی اوشوه غاړه دی اوزګاره شوه خو د روجې چې کم برکت او ثواب درته وختي مه و چې الله پې کوم انعامونه ورکوي هغه ختم شو غیبت ته پکې وکړو روجه نو بس قرض دی د غاړې نه خلاص که صرف دومره شوه نور د روجې چې کم برکتونه او ثوابونه دي ادې ونه مونتل دا حضور پاک فرمایي په روجه کې به عبادت کې داسې عبادت بکې چې په الله ځان وبخې یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی فرشتې د شوال د رکوټ اختر د میاشت نه د جنتونو په ډول شروع کړي الله فرشتې څونه کار کولی شي ډول جنتونه دي ډولي کوي بوټي پکې کری او چراغان دي پکې او نهرونه دي ولی دي او یاقوت او مرجان خواري کوي لګیا دي چې دا جنتونه ډولي کی نو چې کله ډولي کی دا یولس میاشتې په خواري وکي ګوره انسان چې یولس میاشتې خواري وکي څونه شی ته جوړیږي دا خدای فرشتو څونه زور او طاقت دی نو چې د رمضان میاشت راشي نو د الله د عرش ته لاندې یو هوا راوالوځي او د جنت په حورو باندې ولګي ډېره یخه ښکلې هوی او ډېره خوشبوداره هوی نو هغې د خدای په دربار کې سوال وکړي یا الله موږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان راکا چې زموږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په موږ یخې شي په یو بل خوشحاله شي هغه بندگان چې خدای د دغه حور دپاره منتخب کوي هغه دي چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي دا ډېره برکتي ده نو عبادت په پکې کې الله به راضي کې څنګه به راضي کې اوس نو یو حدیث درته ویم د هغې تشریح واوره حضور پاک په دې منبر په دې ړومبې پوړۍ خپه کېښوده وی آمین نو چې دویمې پوړۍ ته وخته خپه کېښوده مبارکه نو بیا وی آمین نو چې په درېیمه کېناسته نو بیا وی آمین مونږ په دې دویمه کینو او حضور پاک به په درېیمه پوړۍ کېناستې حضرت ابوبکر صدیق د ادب د وجې په درېیمه کېنناست په دویمه کېناست
وی په دې درېمه نبی علیہ السلام ناست نه زه په دویمه کېنم. حضرت عمر په دغه لاندې کېناست په دې درېمه په دې اخیري پوړی. وی په دې بره حضور پاک دی په دویم حضرت ابوبکر زه به په دې کېنم. بیا وروستو حضرت عثمان رضی الله عنه وی یره زما ته خو بل ځای نشته. نو د هغې نه پس زموږ علما کرام په دا دویمه پوړی کېني. په لومبی څوک کېني شریعت کې جایز دي منه نه دي. عثمان صاحب په دې لومبی کېناسته بره کېناسته وی لاندې ځای خو نشته زه په کوم ځای کې کېنم. نو بهر کې حضور پاک به په دې درېمه پوړی باندې د منبر کېناستېده. نو چې درېمه باندې کېناست وی امین. نو صحابه تپوس کې صاحب دا خو چا دوا ونه کړه او تاسو امین وی. وی چې جبریل علیہ السلام راغی وی ما چې په دې لومبی پوړی پکې خاوده وی هغه وی چې هغه انسان چې زما نوم د هغه په مخ کې واغشتی شي او په ما درود ونه وی درود شریف نو دې خدای تبا کی. ما وی امین. اوس مسله د دین دا ده چې د حضور پاک نوم واغشتی شو درود بوای صلی الله علیه وسلم دام کافی دی. صلی الله تعالی علیه وعلى آله واصحابه وسلم دام وایا څنګه ته ویل شي. خو چې کوم کې صلی الله راضی یا اللهم صلی ټکی راضی دې ته درود وای. نوم د حضور پاک دو دی یو دی محمد او بل دی احمد. ټول وای صلی الله علیه وسلم دا باندې به درود خامخا وای. په یو مجلس کې دا نوم بار بار اغشتل کېږي د کما یو ځل واغشت نو دا پړومبي ځل ویل واجب دی. زبم ویم تبم ویم او که دا نوم می بار بار په دا یو تقریر کې واغشته نو په دویم او په دریم او په څلورم مستحب دی. که دې ونه وي ګناهګارېږي نه خو که دې ووایې نو ډېر لوی برکت او ثواب دی. او که نوم نه او د حضور پاک صفت ته ووایې لکه حضور پاک رسول پاک نبی پاک دا صفتونه دي نو درود شریف ویل واجب نه دي. البته که دې ووایې مستحب دي ثواب او برکت یې ډېر دی. د درود شریف ډېرې فایدې دي. د رمضان میاشته خامخا وایه څونه فایدې دي. حضور پاک یو ځل غمجن ناست قسم دی په خدای ډېر ګرانو ډېر ګران. نو جبریل علیہ السلام ولا راغی وی خپه وی یاو وی الله راولېږه چې ته ورشه د ما دې محبوب ته داسې ووایه چې څوک پتا یو ځل درود وی یو ځل نو زه به د ده لس گناهونه معاف کم. لس به پې رحمتونه نازل کم. لس به ولا درجی اوچته کم. په یو درود شریف سوچو دیرش لس گناهونه معاف لس رحمتونه نازلېدل لس درجې برنګېدل. وی الله وی تپوس ته وسوکه ارضی ته خوشاله کنه خوشاله. حضور پاک وی خوشاله. وی امت ته فایده ده د امت فایده به حضور پاک مبارک ډېر زیات خوشاله او فایده د درود څه ده ثوابونه خو ډېر زیات دي. ولې الله په خپله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی وی زم په درود وی زما فرشتې په درود وی. دا الله درود څه دی رحمت را لېږل. د فرشتې درود څه دی دا الله نه سوال کوي چې د رحمت په نازل کا. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندان صلوا علیه تاسو په درود وای وسلموا او سلام په وای. مخامخ دل راشي او یا روزه مبارکه تو درې دی نو سلام په وای. ولی ځکه صحابو تپوسو کو وی دا الله رسول دا سلام خو مونږ پیژنو مونږ ته پته ده چې تا ته مخامخ شو درته السلام علیک ووایو. کیف الصلاة علیک دا درود څنګه دی نو حضور پاک او فرمایل اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث پاک کے راضی تو درود شریف ډیر فضائل دی. خدا ما پڑھا کہ درود شریف یہ عجیب فضیلت زما چکم خوخ دے دار. ان لله ملائکة سیاحین فی الارض وی دا خدای فرشتی دی پا دی مخدز مکا چکر لگے یبلغونی عن امتی السلام او چې زما امت کم دے پا ما سلام وی ما تیرا رسی وتسوی وی فلان کی دا فلان کی زوی نن پتا دمر درود و سلام وی
من صلى علی عند قبری سمعته، چې دا ما د قبر په خوا کې څوک درود وایي ویزي اورم. ومن صلى علی نائیا، او چې دی لري دی او په ما درود وایي ابلغته، نو ما ته د فرشتو په ذریعه راسیږي. فرشتې سوی وی فلان کی د فلان کی دوی پتا نن دومره درود شریف ویل، نو چې ستانم د حضور پاک په مخ کې واغشتي شریشته وایا، د دې نه بهتر شی بلشتا. ثواب په خپل ځای کا، ثواب یا لږ دی یا ډېر دی، او چې د حضور پاک په مخ کې ستانم داسې واغشتي چې پلان کی د پلان کی دوی د پلان کی کلی پتا دومره درود ویل دی، رښتیا وایي حضور پاک بسونه خوشاله دی. یو واقع راځي چې یو سړی روانو په قافله کې، پخوا خو پیاده قافلې وې، خلک به پکې تلل. یو پلار او زوی په دې قافله کې شریک دي، دا پلار یې بیمار شو، نو قافلې ورته یو څو ورځې انتظار وکړو، خوند یې ونه کړ. زوی ته ولوي چې داسې وکړه د پلار د بیمارۍ خدمت یې وکړه، مونږ خو نشو سارې دی، قافله خو څاروي وي، ګڼ خلک یي، تجارتونه کوي، خرچې پرې راځي. قافله ته لاړه او دا پلار او زوی پاتې شو. دا زوی وایي چې ما د پلار ډېر لوی خدمت وکړ، خوند یې ونه کړ، پلار مې مړ شو. چې مړ شو ما په څادر واچو، ډېر پریشان یم چې خدایا پلار مې مسافر دی او په سفر کې مړ دی، د سره څوکم کلي ته هم نشم وړی، څو ځکې پلین کوچونه خو نو که نه پیاده مزلې به وي یادو خان، کلي ته نشم وړی او په دې ځنګل بیامان کې څوک شته هم نه چې دا ما دا پلار ما سره سنبال کړي. جاړم او ډېر پریشان یم. بیا مې وورېږه دې کلي ته ځم، خوا کې نږدې کلی دی، چاته سوال جاری کوم چې دا پلار را سره سنبال کړي. کلي ته لاړم، خلکو ته مې اواز وکړ، خلک را جمع شو، مسافر یې پلان کې، اوس چې دا کومه قافله لاړه دې نه پاتې شو، او دې مخامخ بیابان ځنګل کې مې پلار مړ شو. راته خدای دپاره څوک راشي ما سره پلار ولمبوي، د کفن او د دفن او د قبر انتظام د جنازې. د کلي خلکو ډېره ښه او خوشحاله خبره ده مونږ دپاره چې د مسافر خدمت وکړو. زه ورځه مونږ درد وی چې رالم د پلار د مخ نه مې څادر اوچت که او د پلار د مخ ته مې وکتل، نو مخ یې د خرو، شکل یې د خر شوی. بعض انسان خدای مسخ وکړي، وی داسې هیبت را باندې راغی چې بېهوشه پرېوتم. ای خدایا دا خلک چې راشي دا خلک بسوي. ما خو راغوښتل چې د ما د پلار خدمت او جنازه او کفن دفن وکړي، وی به چې خر له دې راوست، د پلار د دونه ګناهګارو دې مخ ته وګوره. خدای لوی رسوایي وی د دې بېهوشۍ په حالت کې خوب وینم. وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید، ملګري ورسره. ورمنډه مې کړې حضرت څه کوې؟ وی ما ته وی ولې پریشان یې؟ میں سیب دقه چلوش. وی ښه دا څادر ته لرې کا. وی د پلار د مخ نه مې څادر لرې که، اوس خوب وینم. وی حضور پاک مبارک پې دا لاس داسې راغی، وی مخ یې واپس خشته شو، شکل یې ټیک شو. وی ډېر خوشحاله شوم. په دې خوب کې ورته یم حضرت تاسو څنګه راغلئ او چا خبر کړی؟ وی ستا د پلار به په ما روزانه درود شریف وی، اب ما له یو فرشتې را رسول. ګوره الله مستقل فرشتې مقرر کړي دي، هغې بل کار نشته، هغې همدغه کار دی چې څوک درود سلام په نبي علیه السلام وی ورسوي. الله فرشتې مقرر کړي دي، هغې فرشتې ستا د پلار درود شریف به ما ته هر ماښام را رسول. وی نن ستا د پلار هغه درود رونه رسېدی. ما تپوس وکړه دا فرشتې نه چې د فلانکي سړي د فلانکي د زوی درود شریف به تا روزانه ماله راوړل، یو ورځ یې پکې قضۍ نه ده کړې، نن دې د هغه درود شریف راونه لړل. ولې؟ وی هغه راته وی چې خو مړ شوی دی، چې مړ شو خبره خلاصه شوه، خو صیبه تا ته محتاجه دی، که څه مدد ورسره کولی شي. څنګه محتاجه دی؟ وی ډېر ګناهګار و، درود شریف خو یې پتا وي خو ډېر ګناهګار و، نو د مرګ نه پس وله خدای سزا ورکړه، شکل یې وله بدل کړی دی، د خر کړی دی، که څه مدد ورسره کولی شي. د الله په اجازت دلته رالم چې ستا د پلار سره امداد وکړم. وی چې راویښ شم او څادر مې اوچت که د پلار مخ مې خشته و، د هغې نه ښکلی و د مخکې نه. دا د درود شریف برکت دی. زمونږ د دې درود شریف یو کتاب دی دلائل الخیرات ورته وایي. دا بزرګان پکې یو بل اجازت ورکوي
د هر ورځ خپل منزل دی. د هغې چې کوم مصنف دی هغه د هغې وجه لیکلی چې دا کتاب مې ولې ولیکه. وی یو ځل په لاره روانو، لار رانه خطا شو، په یو ځنګل ورغلم. وی تلم لار نورم خطا شوه، تږي شوم. دومره تږي شوم چې څه د اوبو انتظام نشته، خدای د تندې مرم. یو کوی مې صحیح کړ چې ورغلم، د کوی غاړې سره ودرېدم، اوبه خو پکې شته، برقه نشته، سرګردان یم، خدای مړ شومه، تندې اغشتې. یو ماشومه جینۍ وه ګډه چیلی سرولې پوټینۍ ماله راله. کاکاجي ولې؟ مې بچې تږي، دې کوی کې خو اوبه شته. مې او بچې ما ته هم ښکاري خو برقه نشته. وی دله راوباسم. ما ویو مې د دې سره ګډې چیلی سره برقه به ورسره چې ته سامان کي راوباسل. وی ماشومه راله او د کوی په غاړه ودرېده، څه ټکي یو وی چوف یې کړې. وی اوبه راتلې کوی ډک شو، سر نه اوبه راورسېد. ویسکه کاکاجي اوبه مې وڅکلې. وی بیا څه ټکې ووې، چوف یې وکړې، اوبه لاندې بیا ویخله لاړې. وی ماشومه مې کلکه د مټه ونیوه، بچې څوک یې پیری کې انسان یې. وی نه زه خو انسان یم او د انسان لوري. دا دې څه چل وکړو؟ دا خو مې د استاد جینې یو ټکې اورېدلی دی، او چې ساجت مې هغه ویم خدای مې هغه حاجت پوره کوي. څه ټکې دی؟ هغه درود شریف په نبي علیه السلام. دا مې درود شریف ووی، اوبه سر لرلی، بیا مې درود شریف ووی، اوبه واپس ویخلله. نو د درود شریف ډېر لوی برکت دی رونو، چې خدای په خپله وایي اے د الله بندګانو درود وایه په نبی علیہ السلام. زم وایم او فرشتې م وایي. نو چې الله حکم درکوي نو خو فایده ده پکې، هسې خو الله درته نه وایي. نو درود شریف وایه. د رمضان میاشته ځان له یو نصاب مقرر کړي. یقین وکړه بعضې بزرګان لس زره او شل زره کرته در ورځې درود شریف وایي. هر سړی نشي ویلی. نور اسکارم کوي، نور عبادتونه مو سره کوي، درود شریف خامخا وایي. تاسو که ځان د رمضان د میاشته کې لږه خوله بلده کړه او یو 1500 کرته یا یو 1000 کرته هم ځان له نصاب مقرر کړه، ډېره لویه فایده به درته ورسوي. نه یو 200 خو خامخا وایي. ښه 200 ویلی شی که نه شی ویلی؟ 200 خو لږ شی دی. زما په خیال 200 خو په 15 منټه کې ویلي کېږي، 15-20 منټ کې ویلي کېږي. نو څوک به وي چې 200 کرته به درود شریف دروازې د رمضان کې درته وایم انشاءالله ورسره ووایم، بل انسان دی بعضې وخت خطا شي. او که داسې مې وکړل چې 200 کرته سهار او 2 ماښام، خو دا به داسې به شي لکه د ماښامي په وخت کې د شربت هم کړي او د ګوړې مزېدار یخ او ورسره د پیکوړی او کباب په مخ خوړی، خوند پکې ډېر شو که نه. خو نقصان څه دی چې زما نوم چا واغېسته او د درود شریف ونه وی، نو جبریل علیه السلام وی دا سړی دی خدای هلاک کړي. ما وی امین. ګوره خیره څونه خطرناکه ده. زما ستا خیره نه ده، د جبریل علیه السلام خیره ده او د حضور پاک مبارک امین دی. او بیا پر منبر ده وی په دویمه پوړی چې مې امین وی دا ولې؟ وی جبریل علیه السلام وی چې د چا مور او پلار جمدي وي دواړه یا یو، او دونه خدمت ولو نه که چې ځان په جنت ته بولي دی خدای هلاک. مور او پلار خدمت بکې، دومره خدمت بکې چې ځان د دې په خدمت جنت ته بوځي. تاسې معمولی خبره نه ده، دونه خدمت بکې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. مور پلار سره ښېګڼه کوه. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. که یو کس یا دواړه بوډاګان شو نو رټې به نه، اف به ورته نه وې، نرمې خبرې به ورسره کې. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اوږه ورته ښکته کړه. دا ګوره د طالبانو ته ویم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. دا ولې الله وایي؟ دا هغه وخت وایي چې دا پلار درته غوسه وکړي، اوږه خو هله سړی ښکته کوي، چې غوسه نه کوي څوک اوږه نه ښکته کوي. غوسه وکړي، قهر وکړي، کوتک راوالي، څپېړه درکړي، نو نیغ په نیغه به ورسره ځان نه برابری. هغه کنځل وکړل ته اورېږه ستا هغه داسې کړي.
ما ته په ډوډۍ ته ما خورې دا کنزلم کې یا مور دته بدره دوی اورګه ستا غدا سي داسې کړي کور کې راته ناشته ډکیږي او تشيږي لا کنزل پکې راته بیل کې دا الفاظ چې ما وې دا د باز خلکو دی ګوري یقین کوم داسې کوي خدای وباسي چا چې مور پلار سره کړی دي الله گواري وباسي مولوی صاحب زمون خدای پاکو بخي په دوره کې د پوړه دوره کې د ماته دا خبره کوله زمونږ د زوړ کور را وی روتم وی د پریلاره کې بدل خیرو د کندي کې د جمعه سره خوا کې لاره کې اصلي کمه د تنوم واغښ تاسو ټول پیجنې خونم نه ده بده خبره ځکه هغه سړی مړ دی هغه زوی مس مړ دی خدای دې دواړو بخ وی زوی لګي شوی په پلار په سینه ناستو او ویلته ولا ورکولې او یو ته وی چې ارمان دینو پلار می غنی ډیر غټ دله وی ماته غزوی چت کا او یو ساسو سپېړې مور کې چې خدای دې به خوباسه پلار دې دې وی خو می ته وکړه وی پلار می دا ګوتی نو چت کا ورو چت می کا وی دې جمعه ته ماندل راتلم نه الفاظ او په درس لته وی پلار ما ته وی مولوی سه بو دې دې بدامالته او ټول خوګو وی ما ته پلان کیو ملیدل خو یاد دي شي په دقه ځای چې دا تزویرا پرزولې په دقه ځای تا خپل پلار نورا پرزولې زړه باندې راغلم ما ته پانسولې او تا وته هم دقه الفاظ وې چې ارمان دي نو پلار مې ګنې ډېر غټ دله مولوی صاحب په دا توبه به استلا وی دقه سړی ما ولید چې د خپل پلار را پرزولیو چې په کوم ځای د پلار را پرزولیو نو د زوی دی پاقه ځای را پرزولیو چې د خپل پلار ته سویلیو اقه د خپل زوی وی او د دواړو نه ما هغه نه د پلار نه پاسولیو د ده نه مې دا زوی پاسولی دی په دوره کې دا خبره مولوي صاحب چې څه کرې خبرې دی جوار ته کرې غنم نه شریبلې غنم کری جوار نشری بله تا پلار بیزت که تا نه به خدای اغا پیدا کئی که تا به بیزت کئی پریدی بنینا نو نیخ پا نیخ بس پلار سر نه جنگی گی دا اکثر دا خبره کمونو چه پلار مور بوداگان شی نو غاخو نوزی ورا خلا کمزوره شو خبرم سمې نشي کوله غوږ کې هغه ماشین واچي غوږم کمزور شو سترګو ته چشمه واچي سترګم کمزور شو او لاسونه کونټه په کلاس کې بغیر د کونټه ګرځېدیم نشي نو چې دا ظاهري اندامونه کمزور شونه دماغم کمزوري کېږي کنه یا خدای ساده مازغه نه کمزوري کېږي نو خامخا د پلار په کنزلو ته بدی نخ کاره کپلار دل سپیڑا درکړه نو ته په بدی نخ کاره کپلار در ته بدر دوی مور در ته بدر دوی په دې بدی نخ کاره دا ځان ته مول راو چې پلار او مور والم او پلار او مور را ته خیر او کړو بدی راته په دې ته بدی نخ کاره چې یو مخدلوي خیر دی دې کې هم فائدہ ده دا بل وته نساء یعنی روغ مکو باسونه وسره مکو واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما اے اللہ لما پدے مور و پلار رحمو کا کما ربیانی صغیرا رحم دا رحم دعا ولا کہ بوڑھا دے کنزل کئی رب ارحمهما لفظ راغب اللہ کنزل کئی بوڑھا دے استغیث پورے رحم پیو کا یو وقت دا قابل رحمم دے مور و پلار رحمان دے رحم کو اللہ تپیوسو نا مولانا روم سے رحمت اللہ علیہ ډېر لوی بزرګ مو ډېر لوی عالم مو مصنوي وګورم د علم پته به راته ولګي عالم مو بزرګ مو یو واقع لیکل او صاحب طریقت او دا سریر الله تا رسیدل انسان یو ځکه مې یو سړی ولید پلار او زوی دی د پلار دی زوی ته وی په دې دیوال یو قارغن استو پلار دی زوی ته بابا وی بچي سړي ارزو ته قارغه دی بیا ورته وی بچی دا سری وی قارغه دی کنه بیا ورته بچی دا سری وی پستر ګورون خو نه قارغه دی شل زره مې ته وی خپل ورته بچی وی ما ستانه مخکې ولیکل دا قارغه
او چې دلته کېناستو ماته یو خبر را یاده شوه ته مې غېږ کې وې او زه دلته ناستم دغسې یو کارغه په دیوال کېناست نو تا ماته وي بابا څه دي ما وې کارغه دی تا وې څه دي ما وې کارغه دی تا وې څه دي ما وې کارغه دی او چې څومره تپوسونه تا کول نو ما به دله خوله ولوله خوشحالېدم چې ته ډېرې خبرې ما سره وکړې او نن که ما د درېیم څلورم نه خبره زیاته کړې وه نو کوتک ته دې ګوتې کوم دا حقیقت دی یو مور وه مړه ده هغه زوی هم اوس مړه دی هم که درته نوم واغې خو به یې پېژنې خو نوم نه علم دسې ملیان سره خبره یې مړه نه کړي که امور به زوی ورله نو یو ځل یې ما پسې فریاد راوړی نو دا لاسونه یې داسې وو چې دا زخمي زخمي وو او ډېره بوډۍ وه نو زوی ووالم پلان کې ووالم ایا مولوي صاحب ما کور نه شړې ووایي مې ټکوي مې تام ټول عمر پایو کې اوبه چولې دي دې زوی لرې ډېره کړې ده څنګه شخصه ده خیر هغه زوی ته خو مې ډېرې خبرې وکړې سپېره یا سپېره دا بوډۍ مور دې ده یا ظالمه ولې ظلم کې خیره مور یې مړه شوه هغه زوی یې څه موده پس لیوني سپي وچیچو ما ته یو دوه کسوي تپوس دی مونږ ورغلي اوس تا یادوي چې مولوي صاحب راله تپوس ته راشي مې دا سپېرې د مور پلار نه عاق دی زه نه ورځم تپوس ته ما ته هغه یو شاګرد مې وایي وی مولوي صاحب قسم دی چې ما په خپله واورېدل چې د خېټو نه د کوترو چینګار راته د دې غوږونو مې واورېدل دا سزا نو مور پلار قدر بکې احترام بکې داسې ته ماشوم دومره لوی دنیا ته نه راغلی تا سره ډېرې خوارۍ شوي دي تا له ډېرې دعاګانې شوي دي دا مور او پلار دې مور دله مزدورۍ او خوارۍ وې هغه متیاز یې دله پاکې کړي تا له به ته کرکه درځي او مور به دله اودسماتې پاک او دې پلار دله ګوړ او چارې او په دې پرتو پټو کې مزدورۍ کوي نو په دویمه پوړۍ چې قدم کې مې خاوت وی چې چا مور او پلار دواړه یا یو جمدي وي او دې دونه خدمت ونه کړي چې ځان په جنت ته ورسوي نو دا د خدای هلاک ما وی امین چې په درېیمه پوړۍ مې قدم کېښود نو جبریل علیه السلام څه وایي وی هغه انسان چې د رمضان میاشت پرې راشي دې دومره عبادت د خدای ونه کړي چې ځان په الله وبخي دومره به کوي چې ځان په خدای وبخي دومره عبادت اونه کی چې ځان په خدای وبخي دې دې خدای هلاک ما وی امین نو بسونه عبادت کوي دومره عبادت به کوي چې ځان په خدای وبخي ګوره کله کوټ عبادت او کمزور عبادت او روجیم پکې ونني وي روجیم پکې وخوړی غیبتونم پکې وکړل کنزلم پکې وکړل مسلمان تم ضرر پکې ورته واستغه سپورې ډاکې غلاګانم پکې وکړي نو د جبرئیل علیه السلام خیری دی او د حضور پاک امین دی په منبر دا وزن نه استاد ځان خبر کې چې دې خیرو سونه لوی وزن دی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پر یو غ تقریر کې وی سلور کار وکوي وی دوا هغه دي کې خلاصیت استاسو نشتا او دو خامخو کې یو د الله نه بخنه غواړي استغفار وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه کدا دینیات اسوای استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو ټولو ته یادی کنه استغفر الله خو یاد دي کنه او استغفر الله غټم ټولو ته ان شاء الله یادی او کلی صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اے چې دا دې منی یاد یا الله موبخه یا الله موبخه یا الله او دیم دا الله ذکر لا اله الا الله دا حضور پاک وی دا پر رمضان کې کوي او دو سيزونو نا دو سری یو دا چې به خدای جنت راکا او دویم دا چې الله د دوزخ نه امان راکا دا حضور پاک فرمایي وی درې کسان دي چې خدای دا غوي دعا قبلای یو انصافدار بادشاہ دویم مظلوم چې چا په ظلم وکړه د خیره خدای در قبلای او دریم روزدار چې کله روزه ماتي او حضور پاک فرمایي وی دا روزدار د پاره دوه خوشاله دي ځکه دا حدیث مې ذهن ترا کې ډېر خوشاله شه یو خوشحالي چې کوم مخروجه ماتي دا وخت دی خوشاله ورسونه خلک خوشاله
او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه چې د خپل رب سره ملاقات کوي نو هلته به خوشحاله. نو زه کله وایم دلته مونږ څونه خوشحاله یو، دا خوشحالي خو نصیب شوه، نو انشاءالله چې هغه به هم خدای زموږ نصیب کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې د روجهدار د خولې بدبویي چې د خلوف ورته عربی کې وایي یا خلوف، دا د معدې چې خالی شي نو یو سام راځي په دې خوله، دا د خدای په دربار کې د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته ده. د قیامت پر ورځ به د خولې نه داسې خوشبویي دي چې د مشکو نه به خوشبویي زیاته وي. نو روجې ونیسئ په صحیح طریقه، عبادت پکې وکړئ، یو پکې تلاوت کوئ د قرآن شریف، سارم کوئ، دا سار خوبونه پرېږدئ، سار مانځه نه پس مازدیګر مانځه نه پس هم کوئ. او که چاله په ناظره قرآن شریف نه ورځي نو دا سوره اخلاص قل هو الله احد په ټولو ته یاد دی که نه، دا پکې وایي. دویم ذکر کوئ لا اله الا الله لا اله الا، دریم استغفار وایي، او څلورم ما درته وایي درود شریف پکې وایي. دا ستا عبادتونه او تراویح کوئ. او ملا صاحب ته دې مه وایه چې تراویح لږ په قلاره کوي، په منډه نه کوي چې او درسته وباسي، دا خو مونځ دی، ته پې خدای راضي کوې که ځان خلاصوې. بعضې سړی به داسې مونځو کې حدیث پاک کې راځي چې د مانځه نه ځان خلاص کي نو فرشتې دا مونځ خدای ته وړي، نو الله وایي دا مې نه دی په کار، په دې مخ یې له واپس ورغورځوې. مونځ خو د الله سره رازداري د مناجات دی، نو ښه په طریقه په قلاره کوې، او چې وسم کېږي پکې ختم د قرآن شریفو کې. زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله په رمضان کې به یو شپې ته ختمونه صرف د شپې کول، یو ختم به په تراوو کې کو، مستقل په تراوو کې په میاش کې، او چې تراویح نه به فارغ شو نو بیا به د 2 رکعاتو نفل نیت وتړه، نو په 2 رکعاتو کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو. د صحابهو معمول بدو تراوو ته چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې تراوو ته به ودرېدل، نو کله به بس کولو. صحابه وی مونږ به دا چې سلام وګرځو نو مونږ به په خپلو خادمانو غوبل جوړ کړو چې شا به پېشمنې راولګي سبا راخېږي، ټوله شپه به هم په تراوو کې تېره کړه. او د ماشومانو باندې به روجې په قصد نیولې، اوس خو بچی بالغې روجې منیسه ناجوړه به دي، وی ماشومانو باندې هم روجې نیولې، نو چې ماسپښینې به شو مازدیګرې نو په جړا به شو واړه، نو مونږ به د لوبو څیزونه ورته کېښودل، په هغې به مشغول کړل، نو روجه به پې سر ته ورسول. کوشش کوئ د دې بانک او د دې روجماتي دا ټیم هغه نقشه کې وختونه لیکلي، دا نقشه ځان سره جوماتونو کې خو ستا شته که نو دې کې یو انتهای سحر لیکلی چې کوم وخت کې پېشمنې بدلوي، دې نقشو کې شته. دا اذان د سبا په ټیم کې کېږي، د اذان نه لږ مخکې تاسو مهرباني کوئ پېشمنې بندوي. بدقسمتین هلته چغه والي چې خدای مخه پاو پاتې دی، دلته چې وګورو بانګ یې شروع کړي. لږ احتیاط په دې کې وکړئ که نه، ولې بې احتیاطي کوئ د خلکو روجې بربادوي. نو لږ یو فوټې نه ماښام کې خو کېږي، خو د سهار کې لږ احتیاط کوئ، یو 15 منټه مخکې بندوي که بس مسله به حلي. بله یو مسله جوړه ده، مسله بیا مولیان په کنځلو دي، یا خدای پاک مولیانو ته کنځل دي. عرضه راځي یو مخ وړه، یوه مخ وړه، چې څوک وایي چې یوه مخ وړه ګناه کبیره وکړه، غټه ګناه دې وګټله، په ځان په خپله د مجرم اطلاق کوي چې زه مجرم یم، ته دومره تکړه یې یوه مخ وړه. نبی علیه السلام وایي د جمعې پر ورځ روژه نیسئ. تا دې ولیدي چې تا جمعې پر ورځ دونه شوق دی؟ وی د ګل پر ورځ روژه ونیسئ. تا کوم ګل روژه نیولې ده؟ وی میاشت کې 3 روژې ونیسئ، مستحب دي 14مه 14مه 15مه. تا کومه 14مه 14مه 15مه ونیوه چې روجو سره د شوق دی او ځان داسې باټې قلا جوړی، یو مې وخوړو، 2 مې وخوړی، 3 مې وخوړی، نو د مخ دا مستحب یې ونیسه که نه. د دین په مسله ځان پوه کې د خبره ته د پیغمبر علیه السلام حدیث درته بیان کړو. وی غټه ولاړه وه، مونږ ولیده غټه ولاړه وه، وی دا د 2مې شپې وه، دا د 2مې او د 3مې سر نه په کتاب کې نشته. نبی علیہ السلام فرمایي وی د قیامت نښه به دی چې خلک بوی دا د 2مې ده او د 3مې ده، دا د قیامت نښه ده. اوس حضور پاک څه وایي؟ دین یې راته آسان کړی دی، خو تاسو ځان ته په خپله ګرانوئ. هغه فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، چې کله میاشت ولیدلې شوه روژه کې، او چې کله میاشت ولیدلې شوه نو اختر کې.
فإن غم علیکم او بل حدیث کی راضی فإن حالت دونها غیابت کستاو دا میاشت پا مینس کی اوریز رالا اوریز دو میاشت نین فإن غم علیکم شتخو در باندې پټه شوا دون دی دوړه دا اوریز دا خړه دا نخ شتخو تاو نلیدا نو بسکو نو پخپل حضور پاک فرمائی فاکملو عدتا شعبان 30 د مخ کې میاشت د شو قدر دیر اوش میرا نو روجه خبر اخلاص شو دا رته نو چې د دوی مدنو یو دی خوړه وګوره شتا نو روجه کا شتا نو اختر کا او کتا ته وریاز و ودی نه لیدا یا دوړه دا یا لوګي دی ته شتا خو ته نه لیدا شتا لکه د مونږ د مخ کې شتا خو ته نه لیدا نو د تیر میاشت دیر شوشمیر خبر اخلاص شو نو په د چهارشنبه پشپه چو نه لیدا چا مو نه لیدا راغلی به غوي بم کړي به مونږ به اعلان کړو کړ مولیانو را باندې وخوړه ولی مولا دې ټیکدار دی مولا به ته ګوري تراشه وینا مولا ته پیشا غوي او کا مولا به حکم او کی نو چې تاونه لیدا تاو ته نظرونه کو مولا لرانله نو مولا د ځان فتوی نشي ورکول مولا به څنګه وي چې روزه میاشتا څنګه به اعلان کوي حساب کتاب دیو کی نه پیغمبر علیه السلام فرمای ان امه امیه دا د حضور پال والفاظ مون هغه امت چې مونږه امیو مون په حسابونو کتابونو قصې پسې نسا مولا نكتب ولا نحاسب صوموا لرؤيته وافطروا دې حساب کتاب ورشته دي هیڅ حساب پکې نشته بس لنډه خبره ده ودی لیدا روجا کا او شتا خو ریاض را لتاو نه لیدا 13 میاش دیش پورا کا فیصله شو پر ازلو کې چې کدا چهارشنبه پشپو لیدل شو چهارشنبه بروجي کدا چهارشنبه ونه لیدا نو شو قدر به دیر شمارو د شو قدر دیش مشبر زیارت پر روجه شو خدای دې کې چې د درې مشپې وي خدای دې کې چې سلوره مشپې وي ما ته پیغمبر وي دا غیر اعتبار مور کو زه بر پیغمبر باندې کله بستا منم رښتیا وایې کنه ګوره زمارولون په دې ځان پوي کې ستاسو چې لوګان کرے غنم کرے جوار کرے مونږ پکې چې ته ګوتې والی دي نه ستاسو کار دی اوسه لوګان چې کم تخم کرے کرا او که مولا صاحب درته ویرورا دا لو خو تاو کر مړه د دې لوګانو په ځای باندې غنم کرلی او غنم قاتی نو ته او خان دی او پورې مولا صاحب جمعات کې کینه په قلا دا زما کړه لوګانو تخم وخت د کار وخت کړه د غنمو د کار وخت یا ته بس مثلا یو جوار کرے او مولا صاحب ته یا جوار مکر مړه جوار خو بغیر جون کې غنمو کرا قات چې استادی په قلار کې جوار وخت د غنمونه مولا صاحب پورې بو خان نو زمون مخ چې داخله کو یو مخړد و مونږ لم دغه سه خانداراش مونږ مر پورې خاند چې کاکا ستا په زمیدارۍ کې ما ګوتې ندی والے ستا تجارت کې ما ګوتې ندی و ته دین کې ولې ګوتې وې په دین کې ته دومره پیګ راځه میدان ته شذ د پسې اقامت کو موتور مخ چې الله اکبر وای کته دومره په دین پیګ په د منبر کې نه تقریر کا و زبد غم اخلاص شمدان دې بکینه مسله به ختم شي او که دومره پیګ راځه دغه مدرسې ته راځه او بخاری شروع کا او مشکات شروع کا او ترجمه شروع کا موږ هم د تکین غوږ بکیدو بدم شو هغه نه جټ مولیان را پیدا شي دي جټاګه ته وي صرف ګری پریخي دی په مصلا اور مخکشي وي دي نه دوره کړي نه سن خبر دي یا عام خلق دي دوري بعض خلکو دوریم کړي خو سن خبر نه ترازه هدايت تک एकदम دې دوه عبارت له هدايه ماته وي زبور جرم ورکم د بیداوی شریف یو متن دې ماته وي زب جرم ورکم چې غیبه جوړی کړي یو مخوله او دو مخوله او درې مخوله پزان د جرم اطلاق کوي د قیامت پر ورځ بدن خدای تپوس کوي ما نه به نه کوي زبوته ام د الله میاش خود دوش پوا ام الله ستا پیغمبر وی چې دو درې اعتبار نشته زبدا جواب ستا پیغمبر وی چې دیولی دروجه کا ستا پیغمبر وی کو ریاض وا نو مخکې میاش دیر شش میرا ما دیر شش میرا د چهارشنبه دیر پوره شو د زیارت په روجه او تا ته بسوي چې تا خو ویلی چې یو مې خوړه اوس څنګه تا نو ویلی چې یو مې خوړه مولا د توی نه لري خوړه او تا وی خوړلې ده ورواچه وګټه ورکه جهنم کې بیا بسکه نو ځان د خپل مجرم وې او په زور ځان ګناګار ده هیڅ چره مکوي شریعت چې خدای او رسول مالک امرول دی پاغي بروان یو
چې خدای او رسول وایي دا کول ابا کوم، او چې دا شریعت هغوی راوړی دی چې هغه وایي مه کوه نه به. په ترمذي شریف کې حدیث دی، حضرت ابن عباس رضی الله عنه حضرت معاویه سے په شام کې و، ابن عباس په مدینه شریفه کې و، معاویه صاحب له سوکولې شام ته سکار را چې واپس راغی. ابن عباس ته تاسو کو رمضان میاشت وا وی لکه معاویه صاحب د تاسو په شام کې روزه د سد شپې وا دروازه وا وی د جمعې د شپې، وی د جمعې د شپې وا بیا وی تا میاش په خپل لیدلې دا وینه مان نه لیدلې. معاویه صاحب اعلان وکړ چې د جمعې د شپې جمعې پښپولې جمعې روزه ده. ابن عباس وته چې مونږ خدا خالی پر روزه کړې. ګوره دې حدیث ته معاویه صاحب د جمعې کړې ده په شام کې، مدینه منوره کې ابن عباس رضی الله عنه ته چې مونږ خدا خالی روزه کړې ده. دا سړی وته سوي استاد وی صاحب د معاویه صاحب هغه له اعتبار نه ورکې چې د جمعې کې وینا دا هغه د جمعې را او زما د خالی ده. دغه سي ما خپل پیغمبر مبارک فرمایلی اوس پکې سکه سعودي د داغه ده او سعودي د ډیر وځي ده زما مړه ده ولې مې دا ده چې پټوله دنیا کې دی اورد روزي او پټوله دنیا کې دی اورد اختري زما له داسې وي. زه په دې خوشاله چې سعودي کې ښکار شي یا په عراق کې یا په بل ځای کې هلته روزي کې دلته روزي اړو اختلاف به ختم شي، په هغه عمل نشته. زره 400 او سعودي سره روزه کما نو د پاکستان د مشر مفتی سره سکه اپا برا غړوند هغه سره سکه مفتی بن راځدا د کمیټه چیرمن هر سره منی نه منی نو صرف د 400 باندې روزي د سعودي سره پنجاب سره سکه سند سره سکه بلوچستان سره سکه سواد دیر باجوړ سره سکه په دې اختلاف ختميږي نه. زرا میدان د شه د پاکستان د مشرانو ته دی و چې سعودي سره کوم به مسره اختلاف ولې جوړه بس زمون د پیغمبر مبارک کې سوینا ده وای او سعودي سره ته مونږ یو دی کیسه د سعودي مونستانه 2 غنټې روستوري استادل تماس خدای ال تماخام یو سوتا سو غدا بلاګان شته کنه وګوره په دغه باندې کړه مونږ پر شکر دې نشتا الحمدلله ټي وي کې ښکاری کنه دا وی تراوی وګوره سو شروع کیږي دا غیر ماخام بانګو ګوره سو شروع کیږي ستانه 2 غنټې پس د ماخام بانګوي نو بیا د ماخام مونږ مغوي سره یو ځای وکړه بیا د ماخام د مونږ 2 غنټې پس کا وکړه بیا دې ولې 2 غنټې مخکې کې بیا ماسختنم دا غیر روزه د مونږ 2 غنټې وروسته شروع کیږي دلته ستان ورخته وی دا غیر روزه نن دلته کې په 5:30 بجې دا غوي روزه ده غنی وګوره او ته په 3:30 بجې روزه شروع کړي نو په 5:30 شروع وکړه هغه په 9:30 بجې روزه ماتای ستاره پاکستان پټه په 9:30 التما خامي دلته 9:30 وي نو 9:30 په پورې به ونی سکل نو په منځلو کې په روزه مات او په روزه نیو کې هغه سره مرګته نه کې په دې کې ور سره تکړه نورې سم نشته خو مولیان خواران رانی سي تاسو اسم ولا کشتا خو بس چته مولا له یو نری داغ ګوره او بس هغه داغ تاسو ته بیا د قویقاف غرخ کاری حالانکه هغه داغ په مولا کې نه مولا د ځان نه خوشپومه ته نشي خته خو که تا غوي وکړه به فیصله لرلو کی او چې تا غوي نو کړه به کم نه پیسې لکه مولیان را باندې وقاله کوم مولا ویل چې مینی سه تکراشي او لسره د مخ کې ونیسا یو لسره د شوق قدر اخیری د شلمه نه شوروقه اړوخ مسله به ختم شي زه مولا را ته اعلان کوي آینده له ټول کا خیر د شوق قدر د شلمه نه شوروقه وي یا د شوق قدر دا غونډه میاش وسره وړي چې سم ثواب موش هغه د مولا نه مانه نو دا په ذل خبرې دي زه خو تاسو تباغه خبرې کوم چې تاسو ر دین خبرې وي او د خیر انسان دی کوم چې ته اختر پاتیشتو کراغي هیڅ پته نه لګي لکه میاش باندې مخداسم کې دي شي وی خو ښکارا نشي بل پټه مخ کې راشي نو بیا اتیش میاش نشي کېده بیا به یو قزاونی سه اسم پکې نشته ته په مجرم کېږي نه کله اتیش ته شو میاشته او په اختر دی دا سراغ چې روجي دی اتیش شوي تاسو نه کېږي خو قبل فرض شوي نو اس ګناه ده باندې نشته وي به قزاونی سه شریعت آسان دی ګران نه دی خو موږ ځان د په زور ګران کړی دی نو مارونو یو خبره ده بل کومه تاسو نه یو سو جمعې چوټي اغلم ان شاء الله راتلون کی جمعې نه مخکې مې اراده د عمرې ده که خدای مې په خیر بوزي نو دا یو 2-3 جمعې به ان شاء الله نیمه دا بس تاسو زما چوټي به ان شاء الله نو تاسو به ماته دعا دلته نه کوي چې خدای مې په خیر ورسوي
اول تعالی خدای د عبادت توفیق راکړي سره د مرګرو او زبدت ان شاء الله التدوا کو زما خدای یقین ما ته خدا خپل مقتدیان او د خپل شاګردان او خصوصا د جمعې ورځ چې شي کنه ته جمعې ورځ التا نو ما ته د خپل منظر یادېږي دا ټول دوستان دارته مکمل یادېږي او الته کې د جمعې پر ورځ بیا امام دعا هم ډېره ښکلې کوي جاړي وسره نو هغه دعاګانو کې د تاسو ټول بیا یادو څومره زم الله چې د جمعې زمون څومره مرګري تا ته معلوم دي ته خدای پیژنې نو بس هغه بیا تاسو له پورا دعاګانې کو اسیم دلکم دعاګانې تاسو په ماته ان شاء الله دلته دعا کوي زبرته الته دعا کو رب العالمین د رمضان د میاشت په مونږه په خیر او عافیت سره تو رسول کې الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای د فتنو مصیبتونو او آفتونو نن په امن کې وساتي الہ العالمین گناهونه معاف کې الله گناهونه معاف کې الله گناهونه معاف کې خدای توبه قبول کې او دا دعا کې مونږ ډېر کمزوري یو ډېر محتاج یو الله چاته محتاج نه دی مونږ په هر غړې الله ته محتاج یو یا الله زموږ حاجتونه پوره کړي خدای زموږ حاجتونه پوره کړي خدای د مخلوق د شر نه مو ساتي خدای د دنیا او د آخرت د فتنو نه مو ساتي د خپل قهر او غضب نه په امن او امان کې وساتي رب العالمین د دواړو جهانو خیرونو برکتونه نصیب کړي الله زموږ چې څومره بچی دي کشران دي خدای د لوفرو د جن نه وساتي خدای موږ د ټینشنونو پریشانونو وساتي خدای چاته سم مشکلات او غمونه یغول په خوشحالو باندې بدل کړي رب العالمین د رمضان د رجوع کم ثوابونه چې حضور پاک فرمایلی دي هغه ثوابونه زموږ نصیب کړي خدای په خیر او عافیت را باندې ونیولې کړي الله په خیر او عافیت را باندې ونیولې کړي خدای موږ له پکې عبادت توفیق راکړي خدای چې کم پر مریضان دي په دې رمضان کې خدای دا غي مرزونه جوړ کړي او غیلم در وجود نیولو توفیق او طاقت ورکړي رب العالمین ته زمونږ د ټولو ناراضي شي باید دوستانو په ټلیفون دعاګانې غوښتي دي خدای دعاګانې ولا قبول کړي الله مریضانو له شفا ورکړي تنگ دست او قرضدارانو د حلال او فراخ روزي نصیب کړي د بی اولاد او اولاد نصیب کړي اچا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي اچا بچی رنزوران دي ته ولا شفا ورکړي اچا بچی نافرمان دي فرمان بردار جوړ کړي اچا مور او پلان نه جوړ دي روغ صحتونه ولا ورکړي اچا یو بل سره رواني دشمنی طلبګنۍ په روغ باندې ولا بدل کړي خدای د قبر او د ځن قدن او د هر قسمه دنیا او د آخر د عذابونو نن په امن او امان کې وساته اخر وخت په خلیه کریمه نصیب کی لا اله الا الله محمد